دا آیتونه آخرنی آیتونه د سورة الاحزاب دی. سورة الاحزاب ډیره حصہ د دې تعلق د واقعې د غزوة الاحزاب سره او په دې کې دوه نور واقعې دا غي تعلق من وجد سورة الاحزاب سره دی. په دغه واقعاتو کې الله تعالی د هغه خلقو تذکره کوي چې کوم خلقو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره منافقت کو په دغه واقعا یا د هغه يهودو تذکره کوي. يهود د بني قریظه نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله مدینه منوره ته راغی نو مدینه منوره یو مخلوط کمیونټي یو مخلوط معاشره و. پدې کې یو حتی چې په دوی کې هغه خلک چې چا اسلام د ځنه نو قبول کړي او دا غي تعلق د لوی قبيله خزرج دا لوی قبيله و د اوس مقابله کې د منافقین رئیس عبد الله ابن ابي ابن سلول هغه د دې قبيله سره تعلق ساته. دوی اظهار د اسلام کړو د ډلې خودی مسلمانانو منافقانو او دا منافقان عملینو منافقان اعتقادیو. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام زمانہ کې نفاق اعتقادیو. د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نه بعد نفاق عملی دی. منافق اعتقادي ځکه نشته چې اسلام هغه قوت لري څومره قوت چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دور کې لري. لہذا د اعتقادي نفاق چاته ضرورت نشته او هر چې نفاق عملی دی. حدیث د بخاری کی راځي کتاب الایمان کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای اربع من کن فیه کان منافقا خالصا. سلور خصلتونه داسې دي چې دا پچا کې موجود دي دا خالص عملی منافق دی. دا قید د عملی بور سره لګوي او کچا کې سلور واړه نه نو یو به پکې دو به پکې یا درې به پکې فکانت فيه خصلة من النفاق. نو تعال تویل شي دې سړی کې د نفاق خصلت دی. نمبر اول اذا حدث كذب چې دې کله خبرې کوي نو دروغ وایي. و اذا وعد اخلف چې کله وعده وکړي نو مخالفت کوي ماتي. و اذا اؤتمن خانا چې کله د باندې اعتماد وکړي او امانت ور سره کې دی. اوس امانت صرف پیسې نه چاته د راز خبره وکړه نو د بیا خېټه پړسیږي. د راز خبره راز نه ساتي. و اذا اؤتمن خانا چې کله اعتماد وکړي نو د خیانت کوي. دا صرف مالی خیانت نه چاته د منصب ورکړو چاته د عہده ورکړه چاهه دا په یو کمپنی او په بزنس کې وي یا دا په یو حکومت کې وي نو اوس دا په اعتماد شوی دی خوده پاغه کې هم خیانت کوي. و اذا اؤتمن خانا اوس بیا دا خیانت که په حکومتي منصب کې وي یا د حکومتي منصبدار په حواله باندې نو دې ته بیا فل جمله غدر ویل شي. او غدر د انګریزي قانون کې مونږ د هغه د پاره اصطلاحي لفظ استعمالو ټریزن او چې کله دا غدر د ریاست خلاف شي نو بیا ورته مونږ وایو هاي ټریزن. او هر چې غدر دی نو د دې سزا په ټولو قوانینو کې چې الهامي دي او که اختراعي دي په دې ټولو قوانینو کې د کیپټل پنشمنت ورکول شي چې دا سړی به هین کول شي دله به سزا ورکول شي د مرګ او سزای موت د استحقاق دی. ځکه چې په غادر باندې اعتماد نکېږي. نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل و اذا اؤتمن خانا او سلورمه خبره او فرمایله و اذا خاصم فجر چې کله د چا سره جګړه یا چا سره جنگ ویني د پوچګوئی کوي بد زبانی کوي بد اخلاقی او بدتمیزی کوي د مور خور کنځلې کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې دا سلور والا خوونه چا کی دا خالص عملی منافق دی.
که پچا کې یو دوا درې وي نو خو یو دوا درې خصلتونه د نفاق پکې دي. نو په دې صورت کې د منافقینو تذکره ده او د منافقینو دوی دا خباست کړو چې یو طرف ته خود دوی سازشو د هغه یلغاریانو سره چې کوم یلغاریانو په مدینه منوره باندې حمله کوله او دغه یلغاریان دا په تعداد کې ډیر زیاتو ځکه چې مشرکین مکه پکیو قبایل د عربو پکیو د نورو خطو کفار پکیو د خیبر یهود پکیو او د شان یو قبیله د یهودو چې بنو قریظه ولا تروسه پاتې و. ځکه ما ذکر وکړو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام کله مدینه منوره ته راغی نو یو خو اوس او خزرج دا مسلمانان شوي اگر چې ګروپ د عبد الله ابن ابی ظاهرا اسلام کو خو باطنا دا کافرانو. او دویمه طبقه دا پکې د یهودو درې قبیلې وي یو ته وایي بنو قینقاع بل ته وایي بنو نظیر او دریم ته وایي بنو قریظه. هر چې بنو قینقاع نبی علیه الصلاۃ والسلام دوی د بدر نه بعد د مدینه منورې نه جلا وطن کړل ځکه دوی معاهده خو نبی علیه السلام سره کړې وه او ټریټي اف مدینه په هغې کې د یهودو په حواله باندې خاص چپټرو او په هغې چپټر کې دا واضحه وه چې لهم ما لنا وعلیهم ما علینا د دوی دپاره جمله هغه حقوق دي په دې ریاست کې کوم چې زمونږ مسلمانانو دپاره دي او د دوی دپاره د دوی باندې جمله هغه ذمهدارۍ د ریاست دي چې کوم په مونږ باندې دي. مانو په دغه ځای کې دې باندې یو کتاب لیکلی دی ټریټیز د هغې ټریټیز کې مې دا لیکلي چې دا د مدینې منورې میثاق دا که مونږ آرټیکولیټ کو یعنی په موجوده اصطلاح باندې د آرټیکلز په شکل کې ولیکو نو د هغې دوه یو آرټیکل جوړیږي. په دې کوم چپټر چې د یهودو سره متعلق دی نو په هغې کې یو آرټیکل دا و چې لهم ما لنا وعلیهم ما علینا دا د اسلامي ریاست شهریان دي د دوی جمله هغه حقوق دي چې کوم د مسلمانانو دي او په دوی باندې جمله هغه ذمهدارۍ دي چې کومې ذمهدارۍ دی وجه زمونږ د پاکستان لومبنی چیف جسټس و جسټس اے آر کارنیلیس څوک اے آر کارنیلیس او دا عیسائی مبلغ و مولوي صاحب اسه شی او دا د عیسایانو مولوي صاحب او دغه مولوي صاحب دا یو ډیر پاکبار سړی و ان سنس چې په حیثیت د جج د دې سړي په لمن باندې هېڅ داغ نه و د واده نه و کړی دی مبلغ و او تاسو ته پته چې عیسائی مبلغ دی گویا واده نه کوي دی څه نه کوي واده نه کوي او زمونږ مبلغ یا ملا صاحب دی بل کار نه کوي ودونه کوي بهر تقدیر عرض نه کوم ستاسو خدمت کې تاسو دا خبره په لایټ موډ کې اخلئ نه مزاح کې اخلئ صحیح ده صحیح ده مولوي صاحب ځکه ته غوسه نه شئ ګوره د مولوي فطرت را بیدار شي لہذا د فطرت په تقاضا بیا سوال کوي بهر تقدیر عرض نه کوم تاسو خدمت کې د کورم نو او د په حیثیت د جج خو به ټوله ورځ قانوني فیصلې کولې مازدیګر نه بعد به سایکل باندې سور شو د عیسایت تبلیغ به کو او په سایکل به ګرځېدو اوسېده به لاهور په دې فلیټیز هوټل کې او بیا مړو په فلیټیز هوټل کې شو تنخواه چې به سور اغستا دا به د خپل دعوت دپاره او د عیسایت د تبلیغ دپاره صرف کوله عیسائی کمیونټي باندې به لګوله هغوی ته به ضروریات د زندگی فراهم کول هغه په خپل یو فیصله کې لیکلي دي چې ایز ا کانسټیټیوشنل مسلم څه شي ایز ا کانسټیټیوشنل مسلم دس از مای اوپینین مسلمان خو نو بیا ځان ته بیا مسلمان ویلی دي خو یو وی اعتقادي مسلمان لکه زاوتا وایي الحمدلله زمونږ عقیده د اسلام ده که نه ده نو مونږ ته څه وایي اعتقادي مسلمانان او دی چونکې د پاکستان شهري نو د آئین حلف یې اوچت کړی او که نه یې اوچت کړی دکتور سره نو دې ته وایي کانسټیټیوشنل مسلم آئینی مسلمان او ته به هم ځان ته آئیني مسلمان وي نو دغه عرض مې کو چې اوس په دغه دستور د مدینې کې چپټر د یهودیانو دپاره چې لهم ما لنا وعلیهم ما علینا بل تعبیر دی او بل آرټیکل دا و چې اترکوهم وما یدینون چې دا کله شاریان دي د اسلامي ریاست نو د دوی په مذهب کې او مداخلت نه کوئ دی په خپلو چرچونو کې په خپل سنیګاټ کې
په خپل عبادت خانو کې په خپل طریقه باندې عبادت کولو کې آزاد دي. او د دریم آرټیکل حاصلو چې الخمر لهم کالخل لنا والخنزیر لهم کالشات لنا، چې شراب دوی د پاره داسې دي لکه زمونږ د پاره سرکا. استاد سرکې بوتل کې چامات کا بلا وجه تاوان بدل کوي که نه بدل کوي؟ لږ زور سره. نو د ذمي د شراب بوتل کوم چا مات کو نو څه به ورکوي؟ تاوان به ورله ورکوي. البته هغوی ته دا اجازت نشته چې دا شی په پبلک کې راوړي. صحیح؟ نو پبلک ته به نه راوړي، ځکه پبلک ته راوړل دا خو د اسلامي ریاست حیثیت چیلنج کول دي. دې خبرو باندې ځان پوهوئ. ځکه زما خبرې خو د لیونو خبرې ډاکټر صاحب دروغ کې لیونوي دا صحیح دي. نو بهر تقدیر عرض به کو د تاسو خدمت کې چې الخمر لهم کالخل لنا والخنزیر لهم کالشات لنا. نو دغه یهودیان دای د روز اول نه لکه څنګه چې فطرت دی څنګه میشی عقرب نه از په یقین است مقتضای طبیعتش این است. دا لړم څه لړم د ټک ورکوي که نه ورکوي؟ ها نو تا سره دشمني تا ول پلار وجره کې د پلار وجره دا د فطرت دی، یعنی د دشمنی نشته، د فطرت د وجه دغه کوي. نو دوی دا فطرت داسې جوړ شوی دی. الله دې پرې رحم وکړي. نو لږ زور سره ووایي. او ما بله ورځ د بله هفته همدا زه ورغلی دا ټکسس ته، نو هلته لوی اجتماع وه. هغه اجتماع کې مې ذکر وکړ ما کله چې مونږ ظلم ته ظلم وایو نو بس د دوی اقتصادي منګول په دنیا دومره مضبوطه خښه ده چې یکدم در باندې کیس جوړېږي دا انټي سیمیټک دی. څه شی دی؟ انټي سیمیټک پیژنئ؟ نه پیژنئ. نوح علیه الصلاة والسلام د سیلاب چې راغی نو د څلور زامنو یو خو هلاک شه او کافر و. قال یا بنی ارکب معنا وایه که ولا تكن مع الكافرين ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. دغه زوی نوم یو کنعان د کافرو نو د په یو سایډ ولاړو. نوح علیه الصلاة والسلام ورته د کشته نه आवाज وکړ بچیا د کشته ته راوخیږه کلمه ووایه. کافران سره ملګری کېږي مت تباهي را روانه ده، سیلاب را روان دی، دا دنیا غرق کېږي. نو هغه ورته سآوي الی جبل یعصمني من الماء. زه دې لوړ غر ته خېږم ستا خدای کې قوت وي نو یو اوبه دې هلته ورسئ. نو الله تعالی وایي چې زه نه غواړم نو ته به دې لوړ ته خېږې څنګه؟ چې زه ونه غواړم ته به قدم څنګه اخلې؟ دې وجه قرآن کریم وایي وحال بینهما الموج فکان من المغرقین. ده دا خبره وکړه او یو لویه چپه راغله او سردلان دې راخلاص کړه. خدای دې بېخ وباسه. صحیح؟ اوس نوح علیه الصلاة والسلام چې دا کیفیت وکته نو پلار پلاري. صحیح؟ پلار پلاری او دا پلار خپل بچی ته وی لور وی او زوی وی کوي هم دردین ورته بچی کته کافر زما زیګره ته مور خان ته ادیب سره تر دا ټول سیاد دي. صحیح؟ نو ورته وی چې کته کافر نو زما زیګره افسر مخکې راځي تاسو موږ کړی ها راځي نه افسر د پاره یو کورسای ورته راوړی. افسر د کورسای راوړی. وعلیکم السلام. السلام علیکم. صحت دې څنګه دی؟ الحمدلله. السلام علیکم. السلام علیکم. الله مو دې خوشاله کړي. السلام علیکم. دلته افسر د کورسای کې دی. زه ستاسو اجازت باندې دا خبره وکړم. کینئ عزیزانو ستاسو خدمت کې عرض کو چې قال یا بني اركب معنا ولا تحكم مع الكافرين قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء. زه دې غره ته خېږم دا به ما د اوبو نه بچ کي. الله تعالی فرمایي وحال بینهما الموج فکان من المغرقین. نوح علیه الصلاة والسلام خو پلارو د زړه درده خدای ته आवाज وکړي ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحق. ته خو مضبوط بادشاہ او د مضبوط بادشاہ هغه باندې څوک خپله فیصله امپوز کولی نشي. نو زه یو درخواست کوم چې دا خو زما زوی دی زما اهل دی
زما اهل خانه دی او تا ما ته وی چې فاذا جاء امرنا وفارت النور فاحمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول. ما تفسیر کې لیکلی مو دي او تاسو ته تفسیر کې ویلي مو چې فاحمل فيها من كل وای انا باور نه تنوین په کوم تنوین دی وخت ډیر تیر شنه صحیح شه تقدم الزمان وای ورته څه ورته وای تقدم الزمان یعنی وخت ډیر تیر شه خبر هیر شوي نو دا تنوین تنکیری نه دی تنکیری خدا تنوین عوضی دی دا څه دی تنوین عوضی دی نو بس عوض براو بس دا عبارت د څه نه دی فاحمل فيها من كل نوع زوجين اثنين دا هر نوع ذی روح نه پدې کې زوجین نو الزوجین اثنين زوجین نو پدې کې نو مفسرین له اختلاف ته چې دا جوړه یو د هر نوع د حیواناتو او که جوړې دو وي نو راجح قول پکې دا دی چې دا زوجینو یعنی دو جوړې دی چې موقت کې په اثنين باندې چې دو جوړې ځان سره واخله ممکن ده چې په یو جوړه کې نارینه بیماری او یا زنانه بیماری دا نسل به ختم شي نو دو په کار چې کار رواني نو په کار رواني دوه پوهیږي کنه خو پوهیږي هوای نه نو فاحمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول نو او الله تا خو ماته د اهل د سورو اجازه راکړي دا بچکیږي یعنی سورو اجازه چې راکړي معنی چې دا بچکیږي نو دا بچي خو زما اهل دي نو الله تعالی ورته انه ليس من اهلك دستا نه دي دستا نو سوچي او پلار ته وایي چې دا بچي ستانه دي نو خو دلالتن معنا دا نه چې د حرام نطفه نه پیدا دي صحیح ده خو الله تعالی دا خبره واضحه کړه چې د پیغمبر په ذات او په عزت باندې حرف را نشي د پیغمبر په ذات او په عزت باندې حرف را نشي نو فورا ورپسې نو عمل غیر صالح نطفه نه خو ستا پیدا ده خو عمل یې سړی توب نه دی نطفه نه ستا پیدا ده خو عمل یې سړی توب نه نو عمل او الله تعالی لږ داسې تنبیهانه کلمه ورته وی فلا تسألني ما ليس لك به علم چې په کومه خبره حافظ صاحب ناست د دوی د بلوچستان په اصطلاح کې د مولا عبدالراشد صاحب ناست ډاکټر صاحب ناست نو د مفتی امین الله صاحب کوم ځای دی مفتی امین الله صاحب شته که نشته او نو د بلوچستان په اصطلاح کې دوی وایي سر دې په اخلاص شو وایي که نه وایي او نو الله تعالی ورته فلا تسألني ما ليس لك به علم چې په خبره دې سر نه اخلاص د هغې ورمانه سوال مه کوه اني اعوذك ان تكون من الجاهلين چې په خبره سر نه اخلاص او هغه غواړي نو دې معنا دا چې دا جهالت مه کوه چې سوال کوي نو به په خبره ځان پوهوه دیو دې حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ یو وار په خطبه کې درې خبرې وکړې ځان سره یاد کړئ دا ډېرې قیمتي خبرې دي انو څه فرمایل حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ فرمایل حسن السؤال نصف العلم سوال چې بهترین وي دا 50% او 50% علم دی صحیح یعنی د عالم سړي سوال د عالمانه وي په هغې سوال کې هی 50% علم دی جواب صرف 50% ورکېږي دا یوه او دویم او فرمایل چې وحسن الاقتصاد نصف المعیشه اوس اقتصاد څه شی دی ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله نو دا لفظ مقتصد دا لفظ دا په میس کې راوړي یو طرف ته ورته ظالم لنفسه او بل طرف سابق بالخيرات وي نو دا مقتصد معنا چې میډیم دی خلکو کې بعضې ظالم وي او بعضې سابق بالخيرات ولی الله په دې میس کې میډیم غوي نو موږ خو سابق بالخيرات نشي جوړې دی ډېر کمزور وي خدای مو د مقتصد خو کم از کم کی چې دا میډیم خو شو صحیح نو فمنهم اوس اقتصاد دغه لفظ نه پته ولګېده چې اقتصاد دا څه شی دی کنه داسې نه کنه اخر صرف ته مولا سړی د مولا سړي اصطلاح به د مولایي وي صحیح یعنی دا سړی به متوازن وي دی به او بیا د دې امت خو الله تعالی صفت ذکر کړی وکذلک جعلنا امة وسطا نو ما تاسو تفسیر کې څه چې د وسط معنا څه ده متوازن معتدل چې مونږ ستاسو دا امت دا متوازن معتدل جوړ کړی دی یعنی تاسو ایکسټریمست نه یې نه په یو سایډ او نه په بل سایډ نه د افراط شکار یې نه د تفریط شکار یې وکذلک بلکې
دا متوازن کېدل د فطرت تقاضا ده. الله تعالی فرمایي والسماء رفعها ووضع الميزان الله تطغوا في الميزان. الله تعالی فرمایي چې د اسمان مونږ اوچت جوړ کړی دی، خو دومره اوچت هم نه دی، ځکه که دی ډېر زیات اوچت وی نو بیا به د هیمنلي باډیز او اجرام فلکیه هم په هغه تناسب باندې اوچت وو. نو که په هغه تناسب اوچت وو د دنیا به منجمد شوې وه، دا به فروزن وه، دې کې به حیات او ژوند نه و، حیات او ژوند نو. او دا داسې اوچت هم نه دی چې ګنې د خپل موجوده حالت نه راکته دی. که دا راکته وي اجرام فلکیه به هم دومره راکته وه. نو که دومره راکته وي نو د نور هیټ به دا ټوله دنیا ایره کړې وه. نو الله تعالی فرمایي چې وګوره نه فروز کېږي او نه ایره کېږي، ځکه چې ما اسمان دا په یو توازن باندې بر قایم کړی دی. والسماء رفعها ووضع الميزان، یعنی د دې دا نظام تکوینی نظام دا متوازن معتدل دی. او الله تعالی فرمایي چې دا امپلیسټ انګریزي کې ورته موږ څه وایو، څه وایو ورته، دا امپلیسټ پیغام دی. الله تطغوا فی المیزان، چې ګوره توازن او اعتدال به نه خرابوي، هیڅ ځای به توازن او اعتدال نه خرابوي، نه به په تکوین کې خرابوي، نه به تشریع کې خرابوي، نه به په اقتصاد کې خرابوي، نه به سیاست کې خرابوي، نه به معاشرت کې خرابوي. د ژوند کم میدان چې دی هغه متوازن او معتدل ساتي. الله تطغوا فی المیزان. اوس دا الله تطغوا فی المیزان دا خو دلالت دی. څه شی دی؟ دلالت دی. نو ما تاسو تفسیر کې وی چې په ډیرو ځایونو کې الله تعالی تصریح به معلومه ضمناً کوي، دا دلالت ضمنی دی. نو چې دلالت ضمنی نه ورپسې واقیم الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. ټیک ده، یو لفظي معنا ده چې تول کې نو ورغله متوازن کوه، ډنډه ټکر ډنډه ټیله مور کوه، خیانت مه کوه. خو واقیم الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان مضمون د آیت دا دی چې ګوره دنیوي نظام به معتدل ساتي. زمونږ بیره دغه ځای غر کړی چې توازن او اعتدال متبع کړی دی، که نه مو تبع کړی؟ وایي ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. الله تعالی فرمایي ظهر معنا سره غالب شوی دی. ته تفسیر صحیح اوري کړي اوري صحیح اوري ها نو او معنا د کوم ځای نه معلومه کړه؟ فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم ظاهرين په معنا ده غالبين. دغه څه کلک تفسیر یادوه ليظهره على الدين کې دا ویل دی. نو اوس ظهر الفساد في البر والبحر، الله تعالی فرمایي چې فساد په بر او بحر غالب شوی دی او د څه د وجې غالب شوی دی؟ نو دا آفټر افیکټس دي ستا د خپل کردار د انسانانو د خپل عمل. دې نیر ته وګورئ، دا نیر به دومره صفا و چې د دې اوبه موږ څښلې. اوس د دنیا جهان ټول ټایلټس ما په دې باندې اسمبلی کې جنګ کړه، ما هلته وبډه قانوني ده په توربېله کې ما د هغې ټول د ګټرو اوبه تاسو دې نیر ته راښکلي دي، دا نیر ته هم راایستې دي. صحیح اما موږ وړاندې دا سکو هم او په دې باندې اودسونه هم کوو، په دې کې خلک لامبي هم، دا موږ ته د بیمارۍ ولې رالېږئ. او بیا مې وزیر اعظم صاحب سره مستقل ملاقات وکړ، دې باندې ما دا اوبه صفا کړه. نو هغې بیا د دې ځای افسرانو ای رابطه وکړه چې موږ تاله ویزټ درکوو. نو چې ویزټ له زه لاړم نو هغه یې وویل ګوره دا پایپ اخوا وتړې، اخوا سپټیک ټینک دی، دا نیر ته نه ځي، دا نیر ته نه ځي. ما یې چلو هر څه چې و کار وشو، څه وشو کار. یعنې ما ته پته وه چې دې هلالیانو دا وسړولی دی، چې ما دا خبره وکړه نو ما دې هلالیانو وسړولی دی. نو بهر ته دې ظهر اوس تاسو دې نیر ته وګورئ، د دې داسې څښا اوبه دي، یعنې ما اجاري خو دي، خو که ما ته ووایي چې اودس به وکړه په دې اودس نه کوم، زه وله ګوتې هم نه غواړم. چې دا د دنیا جهان دا ټولو ښارونو باندې را روان دي، دا ګن بلا دې ته راځي. نو الله تعالی فرمایي چې ظهر الفساد فی البر بما کسبت ایدی. یو خو روحاني سایډ دی، خو بل دا مادي او طبیعي سایډ دی. نو روحاني سایډ خو دا دی چې بدعملۍ کې د هغې آفټر افیکټس به خامخا راځي، خو مادي سایډ دا دی چې ټول ګنده اوبه دې نیر ته راوځي، ابي حیات هغه به تباه کېږي. او په دغه باندې بیا لګیا ته پټي اوبه کې، نو هلته نه چې کوم غنم راځي او که فروټ راځي او که ویجیټیبل راځي، هغې کې هم دغه ټول امراض منتقل کېږي. بما کسبت اید الناس. اوس الله تعالی فرمایي لیذیقهم بعض الذي عملوا، د دې نتایج دا به فیس کې
دغه نتایج به تا ته رسي خو دا نتایج تا ته څه دپاره رسوم الله وایي زه بیا حکیم حکمت په اساس باندې تا ته رسوم لعلهم یرجعون چې دا خلک یو ټرن وکړي چې څه وکړي یو ټرن وکړي د خپل بدعملۍ نه را واپس شي بهر تکبیر خبره ډېره اوږدوم نه خو عرض مې دا کو چې الله تعالی قرآن دغه سوره الاحزاب کې دغه ذکر کوي چې دغه یهود بنو قینقاع دا نبی علیه الصلاة والسلام بدر نه بعد دا جلاوطن کوي تاسو خو پوره شیطانان یې خدای م خوار کړ ما درته انټي سیمیټک وې چې نوح علیه الصلاة والسلام دغه یو ځای هغه غرق شو خو درې ژوندي پاتې شو څو یې ژوندي پاتې شو نو د یو نامه وه سام او د بل نامه وه او د درېیم یافس دا زما داسې مولیان خوښي چې بس لا تا سوال دی کړی چې جواب دله درکړي صحیح نو اوس دا بني ابراهیم څوک دا بني ابراهیم ځکه ابراهیم د سام په اولاد کې علیه الصلاة والسلام بیا د ابراهیم علیه الصلاة والسلام نه روان دي دوه نسل را روان دي یو بني اسماعیل او بل بني اسرائیل نو بني اسرائیل او بني اسماعیل دا دواړه دا سیمیټیک دي دا د سام اولاد دی خو بس د هغې سور دی نو بس هغې چې هغې ظالمانو ظلم باندې خبره کې وایي دا سیمیټک دی نو ما هلته په دا هیوسټن کې په لویه اجتماع کې وویې ما دا فلسطینیان هم سیمیټک دي دا خو هم سامیان دي نو ما دا کومه خبره چې کوی دې باندې مونږ ټول ذریعوي دا خبره بند کړئ که هغه سامیان دي نو دا هم سامیان دي نو عزیزانو عرض مې کو ستاسو خدمت کې چې بنو قریظه هغه نبي علیه الصلاة والسلام وایستل بیا د احزاب نه بعد دا کوم آیتونه چې ما تلاوت کړي نو د احزاب نه بعد نبي علیه الصلاة والسلام بنو نذیر وایستل څوک یې وایستل بنو نذیر او بنو قریظه دا یې وایستل نو احزاب نه بعد بنو قریظه یې وایستل نو اوس الله تعالی په دغه صورت کې دغه تذکره کوي خو چې کله صورت اخر ته ورسېده نو الله تعالی فرمایل چې ګوره دا وړاندې خبره چې ذکر شوه د دې نه مترشح شوه چې منافقین او یهودو دواړو نبي علیه الصلاة والسلام له ایذا بدني ورکوله او ایذا ذهني ورکوله دماغي صحیح نو الله فرمایل چې الذین آمنو او ایمان والو یهود خو لاړ وایستل خو منافقین خو بیا هم ډېره دي او بظاهر ایمان راوړی دی او ایمان والو لا تکونو کالذین آذوا موسی د هغه خلکو په شان مه کېږي چې موسی علیه الصلاة والسلام له اذیت ذهني ورکو وإذ قال موسی لقومه یا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون عني رسول صف یعنی په ساده پښتو کې مونږ داسې وو چې موسی علیه السلام ورته داسې جوړی وغوړولی ما پیغمبر ومنئ او دا ذهني کوفت م راکوئ خدای مو بېخ وباسه وإذ قال موسی لقومه یا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون عني رسول والله تعالی فرمایي چې کاږه زړونه دا نیغیږي نه فلما زاغوا وزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين نو الله تعالی فرمایي چې لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا الله تعالی د موسی علیه السلام تبریه وکړه د هغه اتهاماتو نه چې کوم دوی هغوی باندې لګول وکانه عند الله وجیها پته نشته چې بلوچستان کې ورته دا څه وایي مونږ د وجې د وجې نه د وجه مخ ته وایي او وجې وایي مخورس ده چا ته مخورس پېژنئ چې د هغه د مخه کار کېږي چې د هغه د مخه دا مخې قدر قیمت لري الله تعالی وایي د موسی علیه السلام مخ ګوره د خدای په نظر کې ډېر قدر قیمت لري الله مخور یعنې لږ فرق دی پکې صحیح نو دا مخور سړی دی خدای په نظر کې الله تعالی مونږ هم مخور کې ټول امین وایي نو عزیزانو ورپسې الله فرمایي چې انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال ما امانت نو امانت کې مې تاسو ته څه ویلي چې امانت څه شی دی بس بیا هم هېر کړی دی احکام مناسبه د نوع د مخلوق سره چې امانت څه شی دی احکام مناسبه د نوع د مخلوق سره نو د اسمان ځان له وظیفه ده د ځمکې ځان له وظیفه ده او د غرونو د نورو مخلوقات هم د خدا درې پکې عظیم مخلوقات دي وجه الله تعالی اعلی ذکر کوي ما تاسو ته اصولي تفسیر کې په شلو قاعدو کې یو قاعده دا ویلې وه چې طریقه د قرآن دا چې اعلی ذکر کوي ادنا ورسره مراد وي نو الله تعالی دغه اعلی ذکر کوي چې غټ غټ خو درې دي نو یو اسمان دی بل ځمکه ده او بل غرونه دي انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها نو بس په دې ځای کې مفسرین نښتي دي نو مفسرین نښتي دي نو چې نښتي دي خبره ټول نه ګډوله شوې ده څه شوې ده شیخ صاحب شاه منصور به وي دې ځای ملګري مفسرین داسې ښویدلي لکه خر چې خټه کې وښویېږي ټول یې ښویدلي دي
انو الله تعالی فرمایي چې ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها. نو خدای دې زجاج سره خیر وکړي. چا سره دې وکړي؟ زجاج نحوي خو مستند شه د اټنټ کتارټي د په نحوه کې نه هغه وایي چې دا حمل د قبیلې د ازدادو څخه دی. څه څخه دی؟ نو یو حمل په معنا د کیریان دی، بل حمل په معنا د چیټینګ دی، د خیانت دی. زجاج ترجمه وکړه وی فابین. تفسیر زجاج ډیر مشهور تفسیر دی، کتا سنته کتلې نو نه مې کتلې. نو فابین ان يحملنها هغه ترجمه کوي فابین ان يخونها. ګورزمکي او اسمان او غره د خپل وظیفو د خیانت نه انکار وکړو او تایید. زجاج تایید نه دی کړی، زجاج نو تایید ما راوستو. نو تاسو له دې تفسیر کې ولیکه فقال لها وللارض اتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. چې الله تعالی اسمان او زمکه ته وې چې دا که محکام ودی کوي به که خوخه مو یو کو نیمو خوخه. نو هغه وې تبې تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. چې څوک هم دغه بکو ټیک ټک اتينا طائع. نو اوس کدا د زجاج خبره وانه خله خدایتونو بیس کې تعارض پیدا کیږي. چلتا غي د تو اظهار کوي دلته کې فابین ان يحملنها. او ورپسې الله تعالی فرمایي وحملها الانسان. خدای انسان ډیر عجیب شی دی، د خبره منل هم ده خیانت هم کوي. خبره کوم ځای منل ده؟ الستو بربکم قالوا بلى ان تقولوا يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين. والله تعالی وحملها الانسان. وحملها الانسان ان الانسان لظلوم كفار. بل ځای فرمایي وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. نو ظلوم دا قاصر في العمل وي او جهول دا قاصر في العلم وي. نو یو د فکر تګلیچ وي، یو د عمل تګلیچ وي. تګلیچ پیژنئ؟ کروکډنس، کوږوالی. څه؟ نو یو د عمل کوږوالی، یو د فکر و نظر کوږوالی وي. الله تعالی د انسان مصیبت دا دی چې د عمل کوږي یا فکر و نظر کوږي. الله تعالی زموږ فکر و نظر برابر کړي. ځکه چې فکر و نظر کوږ شي نو ګورئ دې سره تباہي راځي. حدیث کې راځي اخرنۍ خبره حافظ صاحب راغلی، تاسو ټول زموږ محترم حافظ صاحب زموږ ډېر او حافظ صاحب الله تعالی زه هلته دومره ډېر خفه وم چې حافظ صاحب باندې دا دماکه وشو. نو ما مرګرو سره په رابطه کې او تپوس به مې کول چې حافظ صاحب حالت څنګه دی، حافظ صاحب حالت څنګه دی. الله تعالی خو الله تعالی حافظ صاحب ته ژوند ورکړه لږ زور سره. نو ګویا د دین د اواز دپاره دا خلک ژوندي پاتې کېدل پکار دي. صحیح؟ مونږ خو کمزوري ورته وتښتېدو. مونږ کمزوري ورته وتښتېدو. نو حافظ صاحب په شان جاندار خلک پکار دي چې میدان کې کلک ولاړي. نو محترمو عرض میں کو استاذ خدمت کی کہ اللہ تعالیٰ فرمائی فابین ان يحملنها وحملها الانسان. نو ما حدیث ما هو حدیث واشفقنا منها وحملها الانسان. واشفقنا منها اي من الخيانه فيها. اذان سره یاد کا واشفقنا منها اي من الخيانه. چې په اماناتو کې د خیانت نه د ازمکه اسمان او خدای انسان داسې عجیب شی دی نه د خدای نه یریږي او قیامت نه یریږي. وحملها الانسان د پکې خیانت وکړو. الله و انه كان ظلوما جهولا. نو اخرنه خبره مې کوله چې حدیث کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کیف بكم اذا طغت نساؤكم اذا فسق فتيانكم وطغت نساؤكم. تاسو به څه کیفیت وي چې ځوانان مو فاسقان شي، ښځې مو باغیانې شي. د حدیث ته بالکل متوجه شئ. کیف بكم اذا فسق فتيانكم وطغت نساؤكم. چې ښځې مو باغیان شي، تاغي باغي یو شی دی، او ځوانان مو فاسقان بدمعشان شي. قالوا او کائن هذا. صحابه یا رسول الله ځکه د صحابه په پاکه معاشره کې د دې شی تصور چرته چې یا به ځوان فاسق کیږي یا به ښځه تاغي کیږي. وی او کائن هذا یا رسول الله جدا به هم کیږي. نبی علیه السلام وی واشد من ذلك. د دین زیات بکیږي، د دین زیات بکیږي. وی کیف بكم اذا ترکتم الامر بالمعروف والنهي عن المنکر. چې ستاسو حالت دا شي چې نه ته بیا امر بالمعروف کې د نهي عن المنکر کې دا به څه کیفیت وي؟ هغه ویږي اکائن هذا دا به هم کیږي. حضور علیه السلام واشد من ذلك د دین زیات بکیږي، د دین زیات. نو ورته وفرمایل وی کیف بكم اذا امرتم بالمنکر ونهيتم عن المعروف. چې کله تاسو کې دا کیفیت شي چې تاسو به پروموټ کوي ایولز، بدای او برای پروموټ کوي، او ورچوز یا ښه اعمال د هغې به لار روکوئ. هغه ورته ویږي او کائن هذا
دا به هم کیږي. نبی علیہ السلام واشد من ذالک د دین زیات بکیږي. نو فرمایل چې کیف بكم اذا رأيتم المنکر معروفا والمعروف منکرا، چې کله ستاسو فکر او نظر بدل شي چې خباثت بدر ته صفاح کاری او صفا بدر ته خبيث کاری، منکر بدر ته معروف کاری او معروف، نو دا د فکر کجروي دا دومره زیاته ده. صحابه یا رسول الله سو کوي توجه الی الله کوي، نو موږ توجه الی الله ته محتاج یو. نو بس